بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو سلامونه او پیرزونې. زه نیاز احمد خان د الیکشن کال 2018 د یو بل خبرونه سره تاسو ته مخامخ یم. څنګه چې موږ هڅه کوو کوشش کوو چې تاسو ته د دې سیمې هغه امیدواران هغه کاندیدات چې په مقابله کې دي هغه راولو او تاسو سره خپل موقف چې دی هغه شریک کړي چې هغه چې دی اوټ د څه لپاره غواړي او د دې علاقې د ترقۍ لپاره دغه څه پروژې دي. نن چې ما سره ډېر مهمه حلقه ده د سوات زړه ورته ویل کېږي حلقه PK-5 او د هغې داسې امیدوار چې په تېر وختونو کې هغه ګټلې ده او یو ځل بیا تاسو ته مخامخ ته یقینا تاسو یې پیژنئ فضل حکیم صاحب. فضل حکیم صاحب چې دی نو د ډیډک چیرمین پاتې شوی دی، PTI فعال غړی دی او دغه دا دعوه ده چې ما د سوات او د مینګورې ترقۍ لپاره د اربونو روپو پروژې چې دی هغه جوړې کړي دي او دلته چې دی دغه دا دعوه هم ده چې په تېر جلسه کې ویلي دي چې یاره که د یوې روپۍ کرپشن هم په ما باندې چې ثابت کړو نو زه به خپل کاغذونه وشلوم او زه به سیاست ته خیرآباد ویم. راځو د هغې سره خبرې کوو. فضل حکیم صاحب تاسو ته هرکلی پخیر علی. لومړی دغې خبرې نه راځو چې ستاسو څه پروژه ده، څه وایې د سوات خلکو ته د مینګورې خلکو ته چې راتلونکي وخت کې چې اسمبلۍ ته لاړ شئ غټ غټ کارونه به کم کوئ. شکریہ. مشرفي بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې موږ الحمدلله خلکو ته خو ولیم ده چې په پنځه کاله کې موږ کوم انقلاب راوست په ایجوکیشن کې په هیلث کې هغه په کار دی چې دا خلک هغې ته وګوري. کله چې ملک جوړ شوی دی 4000 ډاکټران ما په کې کې الحمدلله اوس موږ څه کوم 6000 ډاکټران نور واوستل. دا موږ په اختلاف راغلی دا شان په سکولونو کې تباهي وه. موږ 40000 استادان 35 بټي کړل په حساب هدا نه بټي کړل. داسې په نور ډول کې نور روانه پیره وه چې کوم موږ اوس په دې ناپوهۍ کې وکړو چېرې موږ کال یو نیم کال یا موږ ته اسمبلي ته موږ نه لرو بیا به هغې کې کال خامخا شپږ میاشتې اتم میاشتې سړی الي چې راوګوري چې دا فنډونه له کوم ځای نه راوځي قانونونه سمباس کړي. هغې نه بعد موږ چې شروع وکړه بیا درنه لاړو. زه دې شرط ته تا ته راشم چې موږ الحمدلله په 15 کاله کې هغه اختلاف کارونه کړي چې تر اوسه پورې د دې نه مخکې چا کړي نه. د هغې نه بعد چې خدای پاک ما له بله مقرره کړه ما یو ګرین ټي سکیم منظور کړی د 8.5 ایربروپو دی په 17-18 روپۍ کې مې اچولی جې کا کپړې کې مې ورکړی چې بغیر د بجلۍ نه بله باغډېرۍ نه پاکې اوبه نه مې وړي ښار ته چې 9 کونسلې پکې ما اچولي په ټایم کې مثلا 9 کونسلې اوس پکې یو نیم کونسل زما نه لاړ هم پکې اچولی دی. نو هغه یو کونسل ته موږ د ګرین ټي سکیم انشاءالله تعالی راولو. د دې نه مخکې په ایبټ کې وشو مکمل کېدو دغه شمسي زموږ لمبر زما بڑا ارمان دی چې اورنۍ خوځوم. دویم دی چې موږ انډسټریان یو چونکې ما اسلام آباد په یو میټینګ کې وایي چې یاره موږ ته الحمدلله کافي کار وشو خو د اوبو موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. د اوبو هغه مسله خو ما ته ذکر کړي چې به خدای پاک دې ګریویټ سکیم سره ختم کړي. 2 لکه هم پکې جرمني میټر اچولي 2 روپۍ موږ تر ځمکو اغوستو دپاره ایښودي ځکه چې اکثر د چا ځمکه کار شروع کړي عدالت ته لاړ شي کار ورکول کېږي ډېر باندې دري. د دې نه مخکې ما هغې ته ځمکې ته پیسې کېښودې چې دا سیسټم پکې چا سره ظلم ونه شي چې ځمکه په زور وانخیستی شي. دویمه خبره دا ده چې موږ انډسټریانو سوچ کړی دی چاینه سره زموږ میټینګ چې یو CM صاحب تللی و په هغې کې موږ یو د موضوع سوات لپاره چې یو ډسکشن موضوع کې ځمکه ډېره زیاته ده هغه هلته موږ ورکړې ده په سلونو کلانه ځمکه به هغې ته موږ اګریمنټ کړی دی. دویمه موږ رشکۍ څه ما په خیال سمټینګ 10,000 کنال په رشکۍ کې موږ هغو ته ځمکه او سره موږ لیکلي هر څه کړي. نو چې دغې ته موږ انډسټریان راوړو سوات انډسټریان راوړو زما په خیال زموږ نوجوانان ډېر زیات بېروزګاره دي. ټول میجر مسله موږ ته د بېروزګارۍ ده. زما د الله نه امید دی چې دویم سټیپ اولرۍ ته وګورو دویم سټیپ زموږ هغې کمپنیانو سره زموږ اګریمنټ شوی چاینه سره هغه موږ راوړو. ستاسو په لیست باندې درېیمه موږ به یونیورسټي انجینرینګ یونیورسټي د CM صاحب زموږ سره پرامس کړی سوات لپاره خصوصا شم کولی. اوس مې د 2-3 کالج درکړل هغې سیکنډري سکول نه مې درکړل. نو هغې خبره ده چې په 40-50 کال کې چا نه جوړ کړی سیکنډري ما لیک ورکړل. کالج ته وګوره په کلنۍ کې ما BS کالج جوړ کړو 40 کې په مې دغه راوړې څنګه چې ستا د شاته لا نقشه ده څومره بهترین کالج دی جانزیب کالج ورسره سره د خپل قوم له خوشخبري ورکوم چې دغه نقشه ما جوړه کړې ده کومه نقشه چې د جانزیب کالج زړه ده دا مې د دې لپاره بیا دغه ته وګوره 20 کالانه کې زموږ خپل کالج ته وګوره نو ټیکټرین پورې په ځم دلته جوړ ټیک. فضل حکیم صاحب وایي چې هم د دې د اوبو مسله ده د روزګار مسله ده تعلیم مسله ده هغه به د دوه ترجیحاتي. فضل حکیم صاحب د ووټ دا پرچي ده مونږ د دې اهمیت لکه موږ کتونکو ته ووایو که نه چې د دې څه اهمیت دی دا څه بدلون د دوی په ژوند کې راوستی شي دوی چې دی نو څه مخکې وړی شي. بعضې خلک په توجه هم نه ورکوي زما ووټ ورکوم هم نه وایي څه ضروري هم نه دی. ستاسو په لیز څه بدلون راوستی شي؟ او کله کله ماته ډېر افسوس راشي ډېر کم خلک دی وایي زیات خلک په ښار کې خپل سوچ خاوندان دي.
نو چېرې ماته دې چا پیپ ولګول زما د مالي وټاغلی ماته سر ټرانسفارمر ولګول زه دا نظام ختمول غواړي ټرانسفارمر پایپ لګول کوڅه جوړول دا زما کار نه دی زه داسې ادارې راوړم چې تا ته به مینت کوي چې کوم ځای دې خراب دی تا ته به مینت کوي اوس وابلا ده زمونږ ټول نه زیاته غټه مسله خصوصا په PK کې او زموږ سوات کې د وابلا ډېر غټ پرابلم دی چې تا په خپله به تا راغلي دي چې تا له ټرانسفارمر سوی دی ته یو ته مینت کوې تاسې یو ساعتې نو یو ته مینت کوې بل ته مینت کوې او په هغې باوجود باندې تا ته په سخته لګي نو عام ولې ورسره پسا دي ولې چې هغه ټرانسفارمر ګرمي ته تکلیف ورته اوبه وګرنۍ ظاهره خبره ده دوی داسې دا قوم نمرې نه راغلی که نه چې په اخره کې ورته چې زما نه مارې پرېږده که ته غلی او که ته ډاکوي که ته هر څه کوټل درکو بس دا مارې مې پرېږده نو دو دا نظام انشاءالله تعالی وزیر اعظم عمران خان روان دی او دا وابړه والا دا سیستم به خدای پاک برابروي لکه څنګه چې زمونږ حکومت هسپتالونه برابر کړي څنګه چې ایجوکیشن برابر کړو ستاسو د مخې دي که 100% نه برابر شوی 50 په برابر شوی 60 په برابر څه څه خو دا به تم تسلیمې چې موږ کړي ده انشاءالله تعالی روانه دی راګیس او دوه دغه ده چې دا دوه وخت دی دوه بزنس دی دا وابړه والا په موټر کې ګرځي دا په جیب کې ګرځي دا په دفتر کې ناست دی د سرکاري کور ورځي دا یې قوم پیسې ده موږ ته ډېر افسوس دی چې دا ټرانسفارمر مرسېدلی شي چې تر 3 ورځې پروت دي تر 3 ورځې وابړه ته نقصان هم ورسي او قوم ته نقصان انشاءالله تعالی دا سیستم موږ به ادارې مضبوطو موږ به نظام راولو موږ به دې قوم ته ریلیف ورکړو اخرنۍ پوښتنه لره راځم سوات خلک تاسو ته مخامخ دي د مینګورې خلک تاسو ته مخامخ دي هغې ته څه پیغام ورکوئ ځکه څو ورځې پاتې دي وټونو ته بیا به چې دی نو اسمبلیانې جوړېږي پروژې به جوړېږي او بیا به چې دی نو وزیر الله به راځي وزیر اعظم به راځي څه پیغام ورکوئ زه ریکویسټ کوم خپل خویندو ته خپل میندو ته خپل مشرانو ته خپل خاص کر نوجوانان خو الحمدلله د PTI باندې مړ دي ټول څه کوي چې نیولي خو په کار ده چې نوجوانان راپاسېدلي دي سره ترمنې خلک راپاسي مشران راپاسي زما خویندې راپاسي زما میندې راپاسي په 25 دسمبر باندې جولای باندې هغه خلکو موږ ټول کړي چې پالیسیانې سټي کړي او موږ کوم خلک چې موږ کاندیډیټ ولرو موږ ټول حکومت کړی دی مسلم لیگ نون کړی دی ANP کړی دی MMA کړی دی PTI کړی داسې دوه کسان چې ځان د غولو کتاب په شان شي چې زموږ په 2002 نه والا 2010 پورې سهالو د مارکې وي ډزې وي سرونه کټ کولو ماشومان یتیمانان پاتې کېدل زما خویندې کونډې پاتې کېدې زما د میندو په سترګو کې تر اوسه پورې اوښکې بهېږي سهال هغه تر اسلام د مخکې په 2013 کې زموږ په حکومت باندې نظر وکړي موږ که ظلم کړی د هغه چا سره به کړی چې چا ډیوټي نه یې کړي که موږ ظلم کړی هغه چا سره به کړي چې څوک ظالم وي نو خامخا به مشره کې دا خلک اوسېږي نور موږ طاقتور او کمزور لپاره یو قانون جوړ کړو موږ عدل راوستی وو موږ انصاف راوستی وو موږ خپل قومونو له ښه خبرونه پاس کړي موږ د ترجمې بل پاس کړی موږ د ناظري بل پاس کړی موږ د سود بل پاس کړی نور داسې دي چې هغې باندې تفصیل نظم یو شی په ټولوي خو زه د خپل قوم د خپل اهل دا کوم چې اوټ په رشته دارۍ مې ورکړو په پیپ یې مې ورکړو په ټرانسفارمر یې مې ورکړو په خپل سوچ یې ورکړئ د ملک لپاره یې ورکړئ د دې وطن لپاره یې ورکړئ د پالیسۍ مطابق ورکړئ عمران خان ته وګورئ چې دا څه ژوند دی هغه غواړي څوک او موږ څه غواړو عمران خان چې څه غواړي هغه موږ عوام غواړو نو په کار دی چې دا داسې نه په خوله نه وایو چې هغه څه غواړي هغه په خپل حیثیت جنګ کوي موږ به دا نن د دوی وار دی نن د دوی حکومت ته دی عوامو نن د دوی اختیار دی که دا اختیار دوی غلط استعمال کړو یقین وکړه سبا به دا اختیار د دوی سره غلط استعمالېږي نن که دا اختیار دوی ټیک استعمال کو او د پیسو په لالچ استعمال نه کو د پیپ په لالچ استعمال نه کو په رشته دارۍ استعمال نه کو یقین وکړئ په خپل کور کې خوشحاله نشي و چې ما عدل کړی زما سره به الله عدل انصاف کوي تاسو ډېره زیاته مننه قدرمن کتونکو اخر کې به ته حق خبره بیا کومه چې عوامو له 15 کاله بعد دغه اختیار راځي چې دغه سره یو پاور راځي او طاقت راځي او هغه طاقت د وب دغه پرچی ده دغه پرچی په وجه باندې دی چې بدلون راوستی شي د هغه کاندیډیټ یا هغه امیدواران اسمبلو ته لېږلی شي چې واقعي د دوی حق یا د دوی حقونو پاسداري کوي تاسو ته فضل حکیم هم مخامخ شو نور کسان هم مخامخ کړي دي فیصله ستاسو ده په 15 جولای باندې خامخا وټله راشئ چې د دې قام د دې خلکو تقدیر بدل شي دې سره خپل قربان نیاز احمد خان ته سره د کیمرامین مهدي شاه اجازه ورکړئ د الله په امان